بخارا، سمرقند، ترمز، فرغانه، مرغلان دا علاقې موږ تشکیل شوه. اوس د 4 میاشتې مخکې موږ واپس راغلو. نو بخارا کې یو مدرسه وه، مدرسه کې 500 حافظان عالمان وو. چې کله روس والا راغلل نو هغوی وایي که چېرې تاسو دین ختمول غواړئ نو مدرسې ختمې کړئ، او که دین ختمول غواړئ د دې ملک نه نو عالمان ټول ختم کړئ، او که دین ختمول غواړئ نو نیکان خلک ختم کړئ، چې تر څو دا موجود وي دین به نه ختمېږي. نو هغوی راتلو سره عالمان رونیو. نو هغه مدرسې نه بار موږ ولاړو چمن و. نو هغه خلکو موږ ته وي دا هغه ځای دی چې په بلډوزر باندې کنده وکنیسته او 500 حافظان عالمان ژوندي دې ځای کې ښخ. او د امام بخاري رحمت الله علیه چې کومه مکتبه وه، کتابونه او د نورو ائمه کرامو هغې ته یې هور ولګول. وایي څو هفتو پورې هغه هور نه مړ کېدو، دومره کتابونه یې وسوځول چې چا سره به کتاب ګیر کو پهله به سړی وژلو، بیا به کتاب سوځول. نو بیا کوم یو عالم له موږ ورغو په اندیجان علاقه کې. نو هغه عالم د وجه نه اوس چې څنګه ازبکستان کې حافظان دي، صرف د هغه شاګردان دي 10,000 شاګردان د حافظان. و چې موږ ورغو موږ یې موږ خو دا اورېدلي وو چې روس والا ډېر ظلمونه کول او حافظان به یې وژل او چا سره به قرآن ګیر په هغه به یې وژلو. نو تاسو په هغه زمانه کې درس څنګه ورکولو؟ نو هغه بیا خپل کور کې دننه موږ ته وي زموږ د کور 2 دروازې دي. وایي ماشوم به بره ناست و بار به کتل او ما سره به دننه ماشومانو کتاب به ویلو قرآن پاک. وایي چې کله به سپیان راغه هغوی به موږ له اواز وکړو په دې بله دروازه به ماشومان ما بار ویسته. وایي کله کله به ماشوم په لوبو شو بره به چې څوک ناست و چوکیدار. وایي هغه به خیال نه و کسان به رادننه شو. وایي زما مخامخ یې د وړو وړو ماشومانو نه سرونه کټ کړ او د لاشونه داسې بار وغورځول چې تاسو قرآن ولې وایي؟ موږ غواړو چې د ملک نه اسلام ختم شي، نام و نشانې پاتې نه شي، تاسو قرآن وایي؟ وایي بیا زموږ په کور پیره ولګوله. و ما وایي چې ماشومان خو چې لږه چوټي راشي قرآن ته بیا هېرېږي. الله دې موږ ته هم قدردانۍ توفیق را نصیب کړي چې کله قرآن پاک حفظ کړي ماشوم چې دا چې 1-2 هفتې هم سبق ونه وایي واپس کچه کېږي. قرآن پاک الله دا صفت یې ښیي، روزانه به په دې محنت کوي. و بیا هغه ماشومان ما ځان سره کړ او شاپر یې م راواغستې، داسې شاپر یې چې هغه خوله بندېده. وایي کاڼي م پکې کېښود، د نیر په غاړه باندې کېناستو او بیا ونه کې ماشوم کېنولی چې ته ګوره چې دلته څوک راځي نو مونږ ته وایه. وایي چې کله به خطره شوه وایي هغه سپارې به مونږ شاپر کې واچولې، خوله به مو له بنده کړه، کاڼي به م پکې اچولي وو، په اوبو کې به م پرېښوې، هغه به لاندې پرتې وي. او چې کله به سپیان روس والا واپس لاړه مونږ به بیا رابار کې بیا به مونږ الحمدلله دغه شان حفظ کولو. وایي زموږ مخامخ ډېر کسان شهیدان دي، خو بیا هم هغې همت پرې نه خوري، همت به یې کولو. عزتمندو هغه خلکو سره اوس د قرآن ډېر قدر دی. الله دې موږ سره هم قدرداني توفیق را نصیب کړي چې د قرآن د حفظ او د ناظرۍ. عزتمندو دا اوس د الله کلام دی. کوم انسان چې د الله کلام یې زده کوي، ګوره یو یونیورسټۍ کې اګریکلچر یونیورسټۍ کې هغوی د انګریزانو، د کافرانو، د هندوانو څه معلومات را جمع کړي زراعت متعلق، چې کوم استاد دا پړاوي د هغې ټوله خرچه د حکومت په ذمه وي. وزارت زراعت د هغې ټوله خرچه ورکوي چې ته زموږ علم پړاوې. میډیکل کالج کې ماشومانو ته د طب متعلق، ډاکټرۍ متعلق د انګریزانو، د هندوانو، د یهودیانو را جمع کړي معلومات چې کوم استاد پړاوي، پرنسپل کوم پروفیسر په میډیکل کالج کې استاد دی، هغه یقین کوي چې زما ټوله خرچه د حکومت په ذمه ده، ځکه زه د هغې علم پړاوم. او چې کوم کس ساینس پړاوي، د کافرانو، هندوانو، یهودیانو را جمع کړی علم دا ماشومانو ته پړاوي، د هغې دا یقیني چې زما ټوله خرچه د حکومت په ذمه ده، ځکه د هغې کار کوم. نو عزتمندو دا قرآن د چا علم دی؟ د الله پاک علم دی. نو چې کوم استاد د قرآن علم مخکې پړاوي، د دې ټول ضروریات، حاجتونه، کارونه د دنیا او د آخرت د چا په ذمه شو؟ جی ماشومانو د چا په ذمه شو؟ د الله په ذمه شو. نو په دې موږ ولې یارېږو چې ماشومان حفظ ته کېنو، ښځه خاوند خپلو کې مشوره کوي دې باندې حفظ وکړو، دی به بیا څه کوي؟ وایي دی به بیا څه کوي؟ څه به خوري؟
ایا دا به جمعات کې ناست د خلکو ټکړو به محتاجي عزتمندو د الله کلام چې ورته پڑھاوي نو د ټوله ذمہ داری صرف د الله په ذمہ ده الله به ساتي او دې باندې د وجه نه الله پاک د لکون انسانانو پرورش کوي ان شاء الله چې کوم انسان په دې یریږي چې زما بچي عالم شي بیا بس کوي ایو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته عرض وکړ چې یا رسول الله زما د ضرور دې کار روزګار نه کوي تاسو سره دلته ناشتي جمعات کې او زه کاروبار کوم مزدوري ز کوم د کور خرچم ز ور کوم او خپل کور خرچم چلوم یا رسول الله تاسو دې لمن ترغیب ورکړئ چې دې څه کار روزګار چالو کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د الله غیبی نظام تو کته نو رسول پاک علیہ السلام ورته فرمایل وای د وجه نه الله تعالی هم درکې او هغه څه سوچ کو چې زما د وجه نه دی خوري نبی علیہ السلام ورته فرمایل لعلک ترزق به وای د وجه نه الله پاک ستا کارونه کوي نو عزتمندو د دین د برکت ټول دنیا نظام روان دی وای کټولې دنیا کې بادشاہان موجودي مالدار موجودي ساينسدانانی پایلټان انجینیر ټول دنیا آبادی او مسلمان آخري مسلمان دنیا نه لاړو مړ شو الله پاک په قیامت راولي ټول دنیا به برباد کړي ارسبوي خو چې دین ختم شي ارسب ختميږي د دین د برکت الحمدلله ثم الحمدلله د دنیا آباد ده او قیامت پورې به د دین د وجه نه دنیا آبادی الله تعالی دې موږ ته د علم د الله د کلام د حفظ د نظری د الله د کلام قدر او قیمت الله پاک دې موږ پړه کې نور زیات کی زموږ ډیره خوش قسمتي ده تاسو په ډوګه کې د دین قدر دی ځکه دې مجلس ته راغلي اسی څوک نه چې چرته نه کینی چې ترسو پړه کې د دین قدر نه د دین قدر دی تاسو په ډوګه کې د دین محبت دی الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوړي دین د حفاظت لپاره استعمال کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خدمت مونږ یو انسان په خپل حفظ کولای شي الله دې توفیق ورکړي په خپل د حفظ وکړي چې نشي کولای بچي د حفظ تکي نه چې دا نشي کولای بل کس دې تیار کی بل انسان دې تیار کی هغه له دعوت ورکړي د تاجکستان کې د روسته چې کوم ازاشي ملکونه دي نو په تاجکستان کې یو کور کې زموږ قیام هغه موږ پخله مخله کا غزنانه براغ اور په وټه کوم بیٹک کې ناستو پخله به تیار کو واپس بلاړه رور کرا چې دین کرے مل مانزي راضي ناغه سړی ته مونږ یې چر خیر دی تاسو زموږ ادم رډیر اکرام کوي مخبل پخله کوو هغه نه خبره نشته به ورته مونږ خیر دی مونږ پخله کوو د تبلیغ د وصول ترتیب دی وای نه چې تاسو بیغمه شي کنه بیا وی چې زما د خزه چې دا وای په ټول تاجکستان کې مالدار ترين زنانو کې زما خزه او باقي لکه دلته گورنرانو صدر سره هغه گاډي نشته کوم چې دغه کور کې ولاړ نو بیا هغه ته وی و زما د خزه چې وا وایغي بدا چل کو یو جوړه به ځان لا واغسته په $100 پاته $1000 1 لک روپے پاکستاني جوړه به واغسته یو واده کې به واچولا بل واده ته به نه چولا بس به غرزولا چې دا ټول خزو کته چې بل واده به بل جوړه سنت له بدله بل جوړه او نکریزو له بدله بل جوړه او کال پس په د ټول کور سامان بارو غرزو او بیا نوې سامان اغستو نوې گاډي به غسه سامان له نوې اغسته زمون داسې ژوند روانو وزنانه به جوړه دوباره بل مجلس ته نه وړه چې دا خو خزو کړ لیدلې او زه شرمېږم ناغه کال چې مونږ ته چې 3 کال مخ کې وای ما کور ولا سره دلته سي روزه ولا وره او بیا مونږ سلوي خرځل لاړو هندستان کې مونږ چله ولا ګورو وای هغه چله دوران کې زمانه خزه چوکاته چې کامیابی او عزت او خوشحالي دا خو الله په دین کې په دنیا اسبابو کې خدا خوشحالي نشته عزت الله په دین کې په نوې جوړو کې عزت ده په ګاډو کې عزت ده بنگلو کې عزت ده نه عزت الله په دین کې وای چې کله 3 کال مخکې مونږ واپس راغو و یو جوړې ځان لاغسته په 10 روپے وای 3 کال اوسه چې بل جوړې ځان نه ده جوړه کړي نه اختر ته نه واده ته وای هر یو واده ته مغه یو جوړه کیږي وای پترخ کې ځان سره فضایل اعمال وړي او غزنانه راجمه کې غیله تعلیم کوي په مغه یو جوړه کې هر واده لذي هر ځای لذي فضایل اعمال ترخ کې ځان سرویس یا غزه کې تعلیم الکه لګي خزل دعوت ورکړي چې بچي علم تکي نه وي زمونږ د ملکونه دا د ټول عالم د لپاره د علم گهواره
او اوس موږ نه په خپل دین هیر شوی دی وای بیا به زنانه ورته وی چې زه خو بچی لګم خو ما سره خرچه نشته وای خرچه زما په ذمه بلې زنانه ته ستا د زوی خرچه زما په ذمه وای اوس زما کور والا چې دا د تاجکستان 200 طالب العلمان د دنیا په مختلف مدرسو کې د دې په خرچه علم حاصلې قرآن حدیث زده کوي وای په مدینه منوره کې په انډونیشیا کې ملیشیا کې پاکستان کې دا ملک طالب علمانو و الحمدلله زما کور والا د 200 طالب علمانو خرچه ورکوي او د دنیا په مختلف ملکونو کې هغه الحمدلله د الله او د الله د رسول علم زده کوي. عزتمن الله تعالی دې موږ ته د علم د قدردانۍ توفیق را نصیب کړي. خوش قسمتي ده د دې والدینو او خوش قسمتي ده د کلی چې په کم کلی کې الحمدلله سم الحمدلله مدرسه ده. هغه قرآن یو صحرا ته منتلو مالی کې صحرا په صحرا کې شګې او خیمې وی کورونه پکې نو هغه ځای کې ماشاءالله ماشومان حفظ کوي او په هغه ځای کې قرآن پاک نو قرآن دا کتاب دالته نو هغه سرهونه خیمو کې اوسېدل هغه خلک نو موږ هغه نه تاسو کو تاسو حفظ څنګه کوي وای راځي سحر زموږ استاد راځي اونې لاندې کې ناستو پنځه شپږ ماشومان ولا راغله تخته ولا راغستا او مکه باندې لګه خټه جوړه کا او هغه خټه نه په تخته باندې دو آیاتونه ولیکل ماشوم له ورکه هغه یاد کړ چې به ولا وورل به هغه میټاو کا خټه باندې دو نور آیاتونه ولیکل هغه به یاد کړ به استاد ته وورل او چې کله بشپشوا لایټونه بجلی داخلته نو بیا به هور بل کو او تخته به ولدا سي نیولې و او ماشاءالله ماشومان به حفظ کولو الحمدلله په صحرای اعظم په میز کې د الله په فضل و کرم ماشومان حفظ کې حافظ قرآن پکې خړي او داسې قربانۍ سره هغه حفظ کې لګیا دي. مونږ ته الله ډېر سہولیت راکړي د الله فضل دی د الله مهرباني ده د الله پاک کرم دی دې کې عزتمن مونږ خپل حصہ واچو خپل بچي حفظ کینو د الله کلام پیښ زکو چې د الله کلام پیښ زکو د ټوله ذمہ داری د الله په ذمہ شو ومن يتوکل علی الله فهو حسبه وچا چې په الله توکل وکړو بس الله هغه د پاره ډېر دی. او عزتمند بیا هم د بخارا سمرقند کارګزاریانه ډېر خلک ترمذ کې مونږ یو ځای کې مونږ کو یو سړی سره مونږ گاډي کې چرته لاړو امام ترمذی رحمت الله علیه مزار ته لاړو حکیم ترمذی رحمت الله علیه مزار ته لاړو واپس کې چې راغو مونږ راځو مونږ سره مونږ کا وای چې مال مونږ ناراضي 35-40 سال عمر سره و مال مونږ ناراضي مرته مونږ سره مونږ ته ودرېګا سبحان الله وای جمع مونږ سره کا وای چې مال مونږ راضي نه کړو نو ما ورته چې مال گاډي چلول نه راضي او زه تاسو سره ناسم کم زیل لاړو دغه شانته مونږ سره ودرېګا یو ځای به جنت ته ډېر خوشاله شوم سره مونږ کو چې سجده کې او سجده کې مونږ ودرېدو هغه ډېر سات پروت بیا را پاسې دو مونږ پس ما تاسو کو تاسو سجده ولې وکړه ناغه ما ته وای د امام ترمذی رحمت الله علیه د کل انسان ما ته وای ما په زندګۍ کې پهل ځل الله ته سجده وکړه ما کله سجده نه وکړه ما له موږ ډېر راضي او په ترمذ کې 70000 آبادی ده او په 70000 آبادی کې دو مسجدونو یو ته تعالی لګیدل او یو کلاو عزتمندو بیا الحمدلله چې 14 کاله مخکې دا خبره ده اوس چې موږ لاړو اوس دوباره 14 کاله پس نو موږ ته پوسو کو یو مسجد هغه ته تعالی لګیدل هغه چرته دی چاته پته نه و ټیکسي والا ته موږ یو مسجد ته بوزه موږ 8 کیلومتر لري جمعه لا بوته ډیر کلاو مسجد لوی چمنو پارک او خسته خټ مسجد جوړ شو چې دنه لاړو نو جمع کې شپږ سو تنان شریکو ماشاءالله سبحان الله شپږ سو تنان جمع کې شریکو مونږ پسې ماته ته دعا وکړه بیا مونږ پس ما الحمدلله دعا وکړه بیا امام صاحب کمره کې کینولو ما ورته چې مونږ 14 کاله مخکې راغلو یو مسجد ورکوټه په محله کې دنه ګیرو مسجد هغه مسجد ته تعالی لګیدلی و او موږ د مسجد نه بار په چبوتره مونږ کړو هغه مسجد چرته دی ماته هغه مسجد نامه سره مې نامه خمانه هیره ده خو من راته دې چې من پکې راته و من گذر مېجی من گذر مسجد و دا هغه مسجد دی الحمدلله ما ویږي دا خو محله کې د نګیر ورکوټه مسجد غیر چاپیره کورونو دمر کولاوزه
وای جی تاسو چې کوم ځای کې مونږ کو 13 کاله مخکې وای دلته څه خلک ناسو کنه شرابونه اسکلی او نشه کوي ما یو دي کسان ناستو مونږ ته تاسو کو چابي وای په چابي سره کوي مونږ دلته مونږ کو مونږ ته وای مونږ د الله عبادت کوو د الله عبادت کو مونږ کو هغه مونږ تو قتل بس مونږ واپس لاړو وای هغه شرابیانو د आवाज لګولو د الله عبادت مونږ د الله عبادت نماز د الله عبادت نماز وای ما د خلک رااله ما ته یره دلته د الله عبادت څخه خلک راغلي د الله عبادت یو کو و موږ مسلمانان موږ د عبادت کو وزلاړم چابي مې واغستا جمعات مې کولا کو خلکو ته مې راشي چې موږ کوی موږ د موږ راځي نه به کس مې راوستو موږ ورزه کولو جمعات ډک شو و د جمعات بار صفونه جوړ شو و بیا موږ چې جمعات ورکوټه د حکومت ته موږ درخواست ورکو چې موږ د مسجد کولاو و چې څنګه سرکار موږ ته د درخواست منظور کو چې جمعات تاسو غټ کې لوي کې و د جمعات غیر چاپیره کې سمره کورونه و دې ټولو خلکو کورونه جمعات لپاره وقف و چې هغه وګورځول هغه دریم لین والا وی چې موږ هم دا کورونه الله لپاره وقف کړو چې هغه وګورځول دریم لین والا وی موږ هم دا کورونه الله لپاره وقف کړو و چې هغه دریم لین والا لری کورونه موږ هم د الله لپاره وقف کړو اوس الحمدلله هغه فرمایل و پرون د جمعې په ورځ 3500 مسلمانانو دلته د جمعې منځ په الحمدلله عزتمندو د الله په فضل داسې هغه زینا چې کوم ځای کې دین اسلام بالکل ختم کړو د الله په فضل او کرم الحمدلله ثم الحمدلله دوباره هغه د مدرسې آبادیږي نو دا د ډېر د خوشاله خبره ده د الله پاک ډېر کرم او احسان دی د الله مهرباني ده چې الله جل جلاله دا سعادت توفیق مونږ تاسو لپاره نصیب کو